بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زه په پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن به د پارلماني ممبرانو سره د پاکستان د ډیفالټ کولو په حواله سره خبرې کوو چې د پاکستان د ډیفالټ کولو په حواله سره کومې خبرې کیږي، په هغه کې څومره صداقت دی. الله دې نه وکړي چې پاکستان ډیفالټ شي. که چیرې پاکستان ډیفالټ شو نو د دې به ذمهدار تیر شوی حکومت وي یا موجوده حکومت یا به بل څوک د دې ذمهدار وي. او دې سره سره چې کوم پارلماني ممبران دي د پاکستان د ډیفالټ کولو په حواله سره حکومت ته مشوره او پیغام څه لري، په دې مختلفو څیزونو باندې پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. د ستاسو په خیال د پاکستان د ډیفالټ کولو په خبرو کې څه صداقت شته؟ نه، زه دا امید او هیله لرم چې انشاءالله داسې نه ده چې پاکستان به ډیفالټ کیږي او دا د ډالر د قیمت ته وچته کېدو ځان ته د مارکیټ چې کوم فورسز دي د هغې هم پکې یو لاس شته دی او پاکستان نن هم دونه سیاسي او اقتصادي حیثیت لري چې په دا نړۍ کې ځان د ډیفالټ نه راوساتي. الله د نه وکړي چې پاکستان ډیفالټ شي. که چیرې ډیفالټ شو نو د دې به ذمهدار تیر شوی حکومت وي یا موجوده حکومت یا به د دې بل څوک ذمهدار وي. د دې به مونږ ټولو تاسو تم ذمهوار او زم ذمهوار یم، تیر شوی حکومت هم دی، د اوسنی حکومت هم دی، دا به د ټولو ذمهواري. دا په دونه ځان خلاصول چې د فلانکي ذمهواري او زه پکې ډېر ښه سړی وم، زما په خیال دا اپروچ چې کوم دی دا ټیک نه دی. د هر یو تن زه لګیا یم، ما خپل ټیکس په خپل ژوند کې پوره ورکړی دی، چې کوم اخیستلو والا دی هغه پوره اخیستی دی، چې کوم خرڅولو والا دی هغه په ایماندارۍ خرڅ کړی دی. نو دا درې واړه پکې ګرم دي او همدغه درې واړه د دې قصورواره دي. د پاکستان د ډیفالټ کولو په حواله سره حکومت ته مشوره او پیغام څه لرئ؟ ګوره، زما به مشوره صحیح حکومت ته پکار دا دی چې زمونږ خپل امپورټ بل چې کوم دی ریشنلایز کو او امپورټ بل کې دغه لیونتوب نه وکړو چې هر څه امپورټ بند کو. آیټم وایز چې کوم دی مونږ د هغې ریشنلایزیشن ته لاړ شو. آیس کریم دې نه خورو، چاکلیټ دې نه خورو، سیګار دې نه څکو. داسې یو کوم چې لګژري آیټمز ورته وایي چې په دې باندې پابندي او د هغې سره ایکسپورټ ریلیټډ چې کوم امپورټ دی، کوم داسې څیزونه دي چې کوم زمونږ په انډسټري کې دلته استعمالیږي په هغې د پابندي نه وي چې ایکسپورټ ورسره په هغې باندې اثر پرې نه وځي، ځکه چې هلته تا ته تاوان رسي. نو دا یو خبره زما په نظر وه. او باقي ټیکسیشن چې کوم دی د هغې ریفارم چې دی د هغې نه بغیر د دې وطن یو لاره نشته. د پاکستان د ډیفالټ په خبرو کې څه صداقت شته؟ زما خیال صداقت نشته، مشکلات خو شته یقینا، مګر دغه کې صداقت نشته. ډیفالټ نه کیږي انشاءالله تعالی، مګر بهرحال مشکلات شته. الله دې نه وکړي چې پاکستان ډیفالټ شي. که چیرې ډیفالټ شو نو د دې ذمهدار به تیر شوی حکومت وي، موجوده حکومت وي یا به بل څوک وي. دواړه به وي. او د پاکستان د ډیفالټ په حواله سره د ستاسو حکومت ته مشوره پیغام څه دی؟ خپل اخراجات دي کم کړي. اخراجات ډېر دي، 106 یا 109 منسټرز دي، دا خو کم ملک کیږي. 342 ایوان دی او 342 پلس 100 اور د تقریباً 450 کې 100 پلس منسټران دي. دا خو زیاتې ده. کوم سره؟ قوم سره زیاتې ده، د ملک سره زیاتې ده، خپل ځان سره زیاتې ده. د ستاسو په خیال د پاکستان د ډیفالټ کولو په خبرو کې څومره صداقت دی؟ دا دې کې هېڅ صداقت نشته. دا د یو سړي خواهش کیدی شي او دا زه وایم چې محب وطن پاکستانیان چې دي چې مینه کوي خپل د وطن سره، هغه په بالکل دا خبره به ډوکوي نه. دا خو خان صاحب لګیا د شپه ورځ د هغې خواهش دی چې پاکستان په څه طریقه تباه شي کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. نو دا به نه کیږي انشاءاللہ تعالی. We will not default and you will hear کہ things will get better. ابھی آپ نے دیکھا دا پیٹرول اور دا ڈیزل قیمتونو کې کمی شوه او داسې رو رو به حالات ښه کیږي. خو دې خو څلور کاله خپل زور ولګول چې څه طریقه باندې دا ډیفالټ وشي. ډیفالټ ته یې راوستی وو، خو شکر الحمدلله چې په ټایم دا خلک ورک شو او دا سیس چې دی اوس ښه ګړې دپاره صحیح روان دی اوس انشاءالله. الله دې نه وکړي چې پاکستان ډیفالټ شي. که چیرې پاکستان ډیفالټ شو نو د دې ذمهدار به تیر شوی حکومت وي یا موجوده حکومت یا به بل څوک ذمهدار وي. زه تاسو ته وایم چې دا سوچ هم کول مونږ د ته نه دی پکار چې مونږ به ډیفالټ کوو. مونږ یو غیرتمند قوم یو او انشاءالله تعالی دا بالکل به نه کیږي. پاکستان د ډیفالټ کولو په حواله سره حکومت ته پیغام څه لرئ، مشوره هم څه ده؟ جی حکومت پیغام دا ده چې خان صاحب تاسو په آرام کښېنئ، تاسو دا خواهش نشي پوره کېدی.
क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की बातों में कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, 2 किस्म के डिफ़ॉल्ट होते हैं। एक सॉवरेन डिफ़ॉल्ट होता है कि जो आपने बाहर के मुल्कों से कर्जे लिए हुए हैं उसकी किस्त आप अदा कर सकते हैं या नहीं, वो नहीं हुआ। लेकिन जो प्रैक्टिकल डिफ़ॉल्ट है वो पाकिस्तान कई महीनों से उसमें है, क्योंकि आपकी जो LCs लोगों ने, बिजनेसमैन ने खोली, उनके कंटेनर आ गए। अब वो वक्त है कि वो LC के डॉलर रिलीज़ हों। इस वक्त स्टेट बैंक वो डॉलर रिलीज़ नहीं कर रहा। 4.5 मिलियन के LCs पेंडिंग है। तो ये डिफ़ॉल्ट की स्टेट है। और जिस तरह से, और लेकिन मज़े की बात ये है कि जो आपके 80 अरकान असेंबली आपके कैबिनेट हैं, उनके जो कारोबार हैं उनके कंटेनर आ रहे हैं ट्रांजिट ट्रेड की मद के अंदर, कोई वो टैक्स नहीं दे रहे। और पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए जो बिज़नेस करती है, जो हक और हलाल की काम करती है, उसके ऊपर टैक्स भी है और उसके ऊपर बंदिश भी है। आप देखें, अद्वियात नहीं मिल रही, मुर्गी अंडे का खाना नहीं मिल रहा, दूध, हर चीज़ पाकिस्तान से बंद हो रही है, क्योंकि इनको ये मैनेज करना नहीं चाहते। अगर ये चाहें तो इंपोर्ट्स को इस तरह से मैनेज करें कि डिफ़ॉल्ट भी ना हो और ज़रूरी अशिया आते रहे, मगर काम कौन करे? ये तो अपने केस उड़ाने में, दुनिया की सैरें करने में, आपके और मेरे गरीब आवाम के पैसे से फिरने के लिए दुनिया में इन्होंने 1.5 अरब तो बिलावल भुट्टो ने लगा दिया है। वो तो लगता है कि अमेरिका का मुलाजिम है, पाकिस्तान से सिर्फ खर्चा लेता है। मुलाजिम वो अमेरिका का है, क्योंकि सारा दिन अमेरिका में बैठा होता है। उर्दू उसको आती नहीं, पाकिस्तान की गरीब आवाम में वो रहा नहीं, तो किस बात का? ये क्या पाकिस्तान की हमने कठपुतली हुकूमत बनाई हुई है? एक मजाक है अवाम के साथ, हमारे साथ, कि आपने ले दे के दुनिया से, जो दुनिया के नकारा, दुनिया के खराब और दुनिया के क्रिमिनल्स को आपने बिठा दिया सर के ऊपर। कौन जिम्मेवार है ये पूछ लें आप। बिलावल के जूतों का एक तस्वीर वायरल हो रहा है जो कि 8 लाख रुपए उसकी मतलब मालियत बनती है। तो इन सब के जूते आप देख लें, जो सर पे पड़ना है वो पाँव में पहना हुआ है। तो इन सब के पाँव इनके सर पे, आगे मैं क्या कहूँ? अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ज़िम्मेदार कौन होगा? पिछली हुकूमत, मौजूदा, या कोई और? प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब आप मांग तांग के अपने पैसे, जो कर्जे हैं वो वापस कर रहे हैं, उनके आगे हाथ पांव पकड़ रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हकीकत से आप पर्दे नहीं डाल सकते। अच्छी अच्छी बातें करके, अच्छे अच्छे लोगों को लाके आप हकीकत छुपा नहीं सकते। पाकिस्तान की आवाम मेहनत कश है, और ये जो ऊपर बैठे हैं ये अपने पाकिस्तानियों के पैसे ले जाके बाहर अपनी ड्यूटियां करते हैं, अपने उधर घर बनाते हैं। किस बेसिस के ऊपर? किसने इनको इजाज़त दी है हमारा हक हलाल का पैसा लेके जाएं और बाहर जाके ऐश करें? उनके साथ ये मिले हुए और पाकिस्तान को ये फेल कराना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के हवाले से हुकूमत के लिए मशवरा, पैगाम क्या है? पैगाम देना चाहती हैं? काम करें। अगर आज भी पोर्ट पे बैठ के इंपोर्ट्स को प्रॉपरली मैनेज करें तो आज भी कुछ हो सकता है, लेकिन काम तो इन्होंने करना नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ खाना है। तो फिर खाने में और काम करने में बड़ा फ़र्क है। हमने इसी तरह का हालात थे जब हम करंट अकाउंट डेफिसिट था, हम आए थे, खान साहब ने कोविड के बावजूद हम हुकूमत को टर्न अराउंड किया, 6% हमारी ग्रोथ थी। अब देखें 6 महीने में 1% से कम आ गई है। तो ये लोग, ये 3 दफ़ा पाकिस्तान को डुबो चुके हैं, और इनको जो लाए थे उनकी अक्ल को सलाम। वो अरस्तु, वो अफलातून जो इनको लेके आए थे, वो अब इनकी तस्वीरें अपने सामने लगाएं और उनको सलाम करें। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की बातों में कोई सदाकत है? इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। और ये जो प्रोपेगेंडा लोग कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं ये कुछ कुव्वतें, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि इंशाल्लाह ताला डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। क्या अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए? अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो इसका ज़िम्मेदार पिछली हुकूमत होगी या मौजूदा हुकूमत, या कोई और होगा? देखें, ये इसको ज़रा दोनों चीज़ों को अलहदा देखिए। चूँकि जब एक दफ़ा कह दिया 8 महीने से, जिस तरह इत्तेहादी हुकूमत ने दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को इस डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बचाया है और रियासत की खातिर अपनी सियासत कुर्बान की है, तो मैं नहीं समझता कि डिफ़ॉल्ट होगा। जहाँ तक आपकी दूसरी बात आपने क्या कही, ज़िम्मेदार कौन होगा इसका? ज़िम्मेदार तो वही हैं जिन लोगों ने मुल्क को इस थाने तक पहुँचाया। पिछले 3.5 पौने 4 साल में जो 30,000 अरब जिन्होंने कर्ज़े लिए, वो दिखाए ना कहीं एक ईंट भी लगाई हो, कहीं घास भी लगाई हो। वो खा पी गए हैं लोग, और गरीब तर हुआ, अमीर तर हुआ है। तो ये वो लोग ज़िम्मेदार हैं। पिछली हुकूमत जो थी, जो बड़ी एक इनकलाबी दावे लेकर आई थी, तो ये सारा किया धरा तो उसका है, और ये जो डैमेज उन्होंने किया है उसकी इत्तेहादी हुकूमत जो है वो रिपेयर कर रही है।
پاکستان کے ڈیفالٹ کے حوالے سے حکومت کے لیے مشورہ پیغام کیا ہے؟ مشورہ پیغام یہی ہے کہ جو وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم ہے وہ دن رات محنت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے انٹرنیشنل ڈونرز سے رابطے بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی IMF کا پروگرام جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، اس کو مکمل کریں گے، اور پاکستان انشاءاللہ تعالی ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ د ستاسو په خیال د پاکستان د ډیفالټ کولو په خبرو کې څومره صداقت دی؟ په دې کې بالکل صداقت دی چې په کوم طریقه باندې د مونږه ایکسپورټ پرېوتل، په کوم طریقه باندې د مونږه فارن ایکسچینج پرېوتلو، په کومه طریقه باندې په هغه باندې ډالر کوم ځای ته وختل، ډالر په بازار کې نه ملاویږي، نو بس صرف فارملی اعلان پاتې دی، نور په ډیفالټ کې هیڅ شک نشته دی. الله دا نه وکړي چې پاکستان ډیفالټ شي. که چېرې پاکستان ډیفالټ شو نو د دې به ذمه دار تېر شوی حکومت وي یا موجوده حکومت یا به د بل څوک وي؟ نه موجوده حکومت به وي، نه میاشتې حکومتونه وکړل، موجوده حکومت به وي، نه میاشتې. موږ په وخت کې خود PTI په وخت کې موږ گروث ریټ 6% باندې روان وو. دا د دغه سرکاري اکنامک سروے وایي. د موږ فارن ایکسچینج چې دی که نه کوم ځای ته وختلو، د موږ فارن ریمیټنس $32 بلین ته وختل، د موږ لارج سکیل مینوفیکچرز 12% باندې گروث ریټ. نو موږ خو ډېر په غصه را روان وو، ډېر مخکې روان وو، پاکستان ډېر مخکې نه روان وو. دغه خو چې راغلل غله خپل کیسونه یې معاف کړل، او نورې پیسې هم ګټي، نورې پیسې هم ښه وایي چې ښې پیسې ووایي چې زیاتي وتښتي. دغه خو هر شی بار دي، ایټ سټیک زه یم یا ته یې، مونږ تاسې یې ټارګټ کړي یو، لوټ مار ته دا راغلي دي، لوټ مار به وکړي، لاړ به شي واپس، پاکستان به ډوب شي. د پاکستان د ډیفالټ کولو په حواله سره حکومت ته مشوره پیغام څه لرئ؟ پیغام ورکول غواړئ؟ نه دغه ته څه پیغام ورکوي؟ دغه خو یو پیغام دی چې غلا څنګه وکړو، غلا به څنګه کوي، دغه دا پیغام دی، نور یې هېڅ نشته دی. دغه سره حق دغه په دماغ کې نه دی، که ډیفالټ کېږي که تباه کېږي، دغه خو په تباه کولو کې خوشحال دي چې موږ دا بار په اربا کربا روپۍ ایښي دي، جایدادونه دي، کاروبارونه دي، چې دا موږ ته انټیکټ پاتې شي. دلته اوس یو ډالر په 280 روپۍ نه ملاویږي، په 280 روپۍ یو ډالر نه ملاویږي بازار کې. نو دا حال چې وي که نه، ملک تباه برباد واچولو. باقي وزیر خزانه خو به ډېرې غټې خبرې کولې چې زه به ډالر ډېر لاندې راولم، خو چې کوم تاسو خبره وکړه چې کوم مارکیټ کې نه ملاویږي، نو دا یو افسوسناک سیز نه دی روان؟ داسې یو دوه فاینانس منسټر د نون مفتا په ده باندې الزام لګوي، په ډار یې په اسحاق ډار باندې لګوي. نو د په خپله کې کنفیوز دي چې موږ څه وکړو، په خپله کې کنفیوز دي، او غونډ قوم یې کنفیوز کړی دی، غونډ قوم یې تباه کړی او برباد کړی دی. د دې نه به قوم ته څومره نقصان ورسي؟ الله دا نه وکړي چې پاکستان ډیفالټ شي، خو د قوم ډېر زیات نقصان نه دی؟ سر جی د قوم دا نقصان دی چې اورید مې یوه سموسه کوله په 100 روپۍ، یوه سموسه په 100 روپۍ یوه سموسه ما کړې ده. نو چې ډیفالټ شي که نه، په 500 روپۍ به یې نه کمینده. بالکل. او ملک ډېر سخت غریب دی، غربت پکې زیات دی، او موږ د غربت دپاره خو هلته یو افریدی و، ما زوی و هلته په هغه کې په در ادم خال کې، نو هغه ټیکغه و ملک و، هغه ورته وایي چې PA صاحب، ڈپٹی صاحب، غریب مکاؤ پروگرام کی میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ غریب مکاؤ غربت مکاؤ پروگرام یو پروگرام د حکومت و، ایک ورته چې غریب مکاؤ پروگرام میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ دا غریب مکاؤ پروگرام وال دي، دا دغه وال دي چې ملک جوړ کړي. زیاتره چې کوم خلک دي غړ کاروباري خلک دي، نورو ملکونو ته روان دي، پاکستان نه بهر ته چې کومې پیسې دي یا چې کوم دوی د کاروبار دی هغه هم بهر ته چینج کوي، نو دا د پاکستان دپاره یو بنیادي د نقصان خبره نه ده؟ نقصانات تباهي ده جی، چې په ملک کې د پیداوار نه وي، په ملک کې د هغه نه وي، نو دا خلک به څه خوري؟ موږ به څه خورو؟ آخر دا غریبان به څه کوي؟ مزدوري نه میلاویږي، روزګار نه میلاویږي، ماشومان ته ایجوکیشن نه میلاویږي، اسپتال فیسیلیټیز نشته دی، نو تباه یو، یا چې غریب، نو موږ تباه. هر څیز د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې اړوي چې دا هر څه د دوی د وجې نه شوي دي، خو که وګورو نو 30-35 سال حکومت دغه مختلفو پټو کړي دي چې کوم ورسره یو ځای شوي دي، نو د دې ذمه دار دوی ټول نه دي؟ دا دوی پالټۍ خو دي پکې د موږ ملا هم پکې شامل دي،
دا درې سره پارټي چې دي که نه دا د ملک د تباهۍ دا درې نشانونه دي. یو پیپلز پارټي ده، یو نون دی او یو مولانا فضل الرحمن دی. دا ملک تباه برباد واچولو. کنې موږ خو ډېر ښه روان وو په 3.5 کاله کې. تا ته پته دی ایجوکیټډ یې، تا ته پته دی چې موږ هر شی پازیټیو ته روان وو، هر شی پازیټیو. په هر شي کې موږ امپرومنټ کړی وو، په هر شي کې موږ امپرومنټ کړی وو. خو دغه خو وویل چې اوهو که دا وشول که نه نو موږ به نیکسټ الیکشن بیا امونه لاړ شي. انشاءالله دغه نه خو اوس هر شی درومي. دا زه دا داسې چې تللي دي هر څه. هر شی ګوره زه تا د وزیر صاحب ته زه یو مثال درکوم چې د کورما چې څومره موسټ بیکورډ ایجنسي ده په آل اوور پاکستان. هلته چې چا سره 20-25 کروڑ روپۍ وي هغه الیکشن ګټي. د مونږه ایم این ای چې و که نه ملک صاحب په 800 ووټونو باندې ګټلې وه. عمران خان ودرېدلو، نه کمپین وکړلو، نه جلسه وکړله، په 12,000 ووټونو باندې شکست ورکړلو ملا ته په 12. نو دغه وجه نه زه درته وایم چې مونږ عوام انشاءالله بیدار دي، هوښیار دي. د پاکستان دپاره به انشاءالله دغه دریږي، عمران خان به بیا راولو. میرے خیال سے ایسا کچھ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن اگر گورنمنٹ کی اسی طرح پالیسی رہے گی اور اپنے احتیاطیوں کو ساتھ نہ لے جانے میں اور یہ چیزوں کو کنٹرول نہ کرنے میں تو یہ بالکل ڈیفالٹ پہ چلا جائے گا. تو یہ تو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اس پہ تھوڑے سی سیریس ایکٹس اٹھائیں. باقی چیزوں سے اپنے آپ کو یہ اپنی وزارتوں سے تھوڑا دور رہ کر پاکستان کا سوچیں اور پاکستان کے مستقبل کا سوچیں. اللہ نہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو ذمہ دار پچھلی حکومت ہوگی یا موجودہ حکومت یا کوئی اور ہوگا؟ میرے خیال سے تمام لوگ اس اسٹیٹ میں رہتے ہوئے پاکستان کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ جہاں بھی ہیں، چاہے صوبے ہیں، چاہے مرکز ہے، چاہے پہلے کسی کی گورنمنٹ تھی یا آج کسی کی گورنمنٹ ہے. یہ سب ہم پولیٹیکل لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے. پاکستان کے ڈیفالٹ کے حوالے سے آپ کا حکومت کے لیے مشورہ پیغام کیا ہے؟ میرا تو یہی پیغام ہے کہ اب بھی وقت ہاتھ سے نہیں گزرا. کوشش کی جائے کہ ہم عام عوام کو تھوڑا ریلیف دیں اور بہت ساری چیزوں کو سیریس لے کر اس کے لیے ایک سیریس ایکٹ اور طریقہ کار پہ آ کے بات کریں اور راؤنڈ ٹیبل پہ ہم کانفرنس کریں ایک دوسرے کے ساتھ. تمام پارٹیوں کو بٹھائیں، اس پہ رائے لیں. اس طرح تو نہیں چلے گا کہ کسی کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو اور آپ آگے سے وہ کام کر رہے ہیں اور کل وہ ڈیفالٹ میں چلا جائے گا. تو لازماً آج جو وزیر بیٹھے یہ ان کی ذمہ داری ہوگی، آج جو پرائم منسٹر بیٹھے یہ ان کی ذمہ داری. د ستاسو په خیال د پاکستان د ډیفالټ کولو په خبرو کې څومره صداقت دی؟ دا 100% صحیح خبرې دي که څه دروغ خبره نه ده په دې چې دا ټول په دنیا دا یوه یوه خبره کوي. موږ خپله دا خبره کوو چې موږ سره 700 ورځې پاتې دي. نو د دې کې د ډیفالټ خو د یوې جټکې ضرورت د $300 $400 بس ډیفالټ شو، ختم شو، زیرو شو. تنخوا نه په پښتونخوا کې بند دي او نور سیستم داسې ده چې ټولې ودرولو چې کنسټرکشن کمپنۍ څومره ټولې فنډ واپس کړو هغو ته ویل چې کورونه بند کړو، پیسې نشته. نو موږ ډیفالټ په لاین باندې یو. که چېرته نه خیرات میلاو شو، کچکول، اوس د کچکول سایز هم ډېر ستر شوی ده. په دې چې لږو پیسو باندې موږ ګزاره نه کېږي. نو هغه کچا راکړي نو وبې چلېږي که نه. دنیا چې څرنګه ده او سپیشلي پښتون د 5000 سال نه د مسلمانۍ نه مخکې 5000 سال دا په جنګ لګیا ده، نن هم په جنګ لګیا ده. نو مزید هم جنګ ته تیار یو، موږ باندې فرق نه کوي. دغه پنجابیانو د خپل بندوبست وکړي، دوی د ملک ډیفالټ ته وباسي. ایمه په سیاحت باندې د یوه ویښته برابر فرق نه پرېږدي. نن د موویل کې شهیدان شوي دي، هغو ذکر په پارلیمنټ کې ونه شو. ایما بچي، ایما لمسي، ایما لوڼې، هېڅ ذکر نه. ذکر د چا و؟ سواتي. سواتي څوک ده؟ ان د پښتونخوا ده، خو ډالر یې ورکوي. هغه ذکر پارلیمنټ کې صرف د هغه ذکر کوي، ایما د بچو ذکر نه کوي. الله دې نه وکړي چې پاکستان ډیفالټ شي. که چیرې پاکستان ډیفالټ شو نو د دې به ذمه دار تېر شوی حکومت وي یا موجوده حکومت یا به د دې بل څوک ذمه داري؟ د دې به هغه قیادتونه ذمه وار وي چې چا د حکومت چلولی ده، چې چا دې کې لوټ مار کړی ده. څوک نامې اخیستی شي، څوک یې نشي اخیستی. اوس نن تاریخ باندې زه تا ته پاگل یم، ته ما ته پاگل یې. حالانکه ما او تا 6 کاله په یوه ځای تېر کړي دي. 6 کاله ته روغ وي، ټیک ټاک وي، زه روغ وم، ټیک ټاک وم. نه ته پاگل وې نه زه پاگل وم.
کیا آپ کے خیال میں پاکستان کی ڈیفالٹ کی باتوں میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں خاکم بدن ہم تو نہیں چاہتے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، لیکن ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں اور ہمارے جو ریزروز ہیں وہ راک باٹم ہے. یہ ایک حقیقت ہے جسے آپ کو سمجھنا چاہیے. اور جو رسک فیکٹر تحریک انصاف کے مارچ تک 2022 میں 5% تھا وہ اس وقت اب بڑھ کے 98%، 98% ہو گیا ہے. چنانچہ خطرات ہیں، ان خطرات سے نکلنا یہ ہماری ترجیح ہونی چاہیے، اور اس خطرے سے نکلنے کے لیے یہ ہے کہ نئے سرے سے اس ملک کے اندر انتخابات ہوں. دنیا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ پاکستان انتخابات میں جا رہا ہے، اور عوام کی رائے کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی اندرون ملک بھی اس کے اوپر ادارے اعتماد کریں گے، بیرونی دنیا بھی اس کے اوپر اعتماد نہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو ذمہ دار پچھلی حکومت ہوگی یا موجودہ یا کوئی اور ہوگا؟ دیکھیں کس طرح موجودہ حکومت ذمہ دار ہوگی. اگر ہم جو 21 ارب روپے پر اپنے ریزرو چھوڑ کے گئے تھے آج وہ ڈپلیٹ ہو کے راک باٹم آ گئے تو کون ذمہ دار ہے؟ اگر ہم 31 بلین تک فارن ریمیٹنسز لے گئے تھے اور اب ہم یعنی بالکل ہی اس میں سے 4 ارب ڈالر کم ہو گئے ہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ اگر اس ملک کے اندر ہم نے مہنگائی کو ایک سطح کے اوپر روکا تھا، حالانکہ وہ مہنگائی بین الاقوامی تھی، اب بین الاقوامی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اب مہنگائی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے جو امپورٹڈ حکومت ہے. پاکستان کے ڈیفالٹ کے حوالے سے آپ کا حکومت کے لیے مشورہ پیغام کیا ہے؟ حکومت کے لیے ہے ہی نہیں، کس حکومت کو آپ مشورہ دیں؟ حکومت یا جو بھی جال ساز یہاں پر حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جلد از جلد اس قوم کو انتخابات کی طرف لے جائیں. کیا آپ کے خیال میں پاکستان کی ڈیفالٹ کی باتوں میں کوئی صداقت ہے؟ یہ کوئی صداقت نہیں، عمران کی خواہش ہے. کیا کہیں گی مطلب اگر ڈیفالٹ اللہ نہ کرے ڈیفالٹ ہو جائے؟ کیوں ہوگا ڈیفالٹ؟ کیوں ہوگا؟ ہمارے پاس گارنٹیز ہیں، ڈیفالٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. عمران کی خواہش ہے کہ ڈیفالٹ ہو، لیکن کون ہوگا؟ آپ کیوں چاہ رہے ہیں میں کہوں کہ ڈیفالٹ ہو؟ موجودہ حکومت یا پچھلی حکومت یا کوئی اور؟ ڈیفالٹ نہیں ہوگا. ہمیں اس قسم کی پینک پھیلانے کی اور کانفیڈنس جو ہے انویسٹرز کا اور اپنے بزنس کمیونٹی کا اس کو لوور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے پاس گارنٹیز ہیں. یہ کوئی عمران خان کی حکومت نہیں ہے جس کو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا. کیا آپ کے خیال میں پاکستان کی ڈیفالٹ کی باتوں میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں، میری تو شروع سے میں یہی کہتا رہا ہوں اور ہماری پارٹی بھی یہی کہتی رہی کہ ہمیں ری نیگوشیٹ کرنا تھا آئی ایم ایف سے، اور ہمیں آئی ایم ایف کو بتانا تھا کہ صاحب ہم ادائیگیاں نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں 2-3 سال کا ایک وقفہ دیا جائے تاکہ ہم اپنی معیشت کو بلڈ کر سکیں. تو ڈیفالٹ سے کیا ہوگا؟ ڈیفالٹ سے یہ ہوگا کہ ہمیں دوسرے ملکوں سے، دوسری اداروں سے قرضے نہیں ملیں گے. میرے خیال سے جو ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم قرضے لیے بغیر اپنی معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑے کریں گے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ پچھلی حکومت، موجودہ یا کوئی اور ہوگا؟ نہیں، آپ یہ تو چھوڑیے، یہ جو ایک تھیوری ہے کہ پاکستان قرضے لیے بغیر نہیں چل سکتا، یہ تھیوری غلط ہے جس حکومت میں بھی. اور جتنی جلدی قرضے ہونے ہم دور کر سکیں وہ، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک جامع پلان ملک کی پروڈکشن بڑھانے کی بنانی پڑے گی. ملک کی جو ایگریکلچر کی پروڈکشن ہے، ملک کی جو اب دیکھیے ہم نے کاٹن کے سپورٹ پرائسز نہیں دیے. ہر چند کے ایڈجرمنٹ موشن جام مہتاب نے اور میں نے یہاں داخل کیا تھا، اس کی وجہ سے ہماری کاٹن تباہ ہوئی، اور اس کی وجہ سے صرف اپنی انڈسٹری کو چلتا رکھنے کے لیے ہمیں باہر سے کوئی 6 یا 7 بلین کی کاٹن ہمیں کرنی پڑے گی. تو ایگریکلچر ہماری بیس ہے، ہم اس میں پروڈکشن بڑھا لیں، اور اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں کسانوں کے حالات میں بہتری لانی پڑے گی، اور پھر ہمارے پاس کافی را مٹیریل ہوگا اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ انرجی کا جو ماڈرن طریقے ہیں، یہ انرجی اگر 6-7 روپے پر یونٹ پہ ہم لے آئیں، تھر میں ہم 3 روپے یونٹ بنا رہے ہیں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا فرق ہماری پروڈکشن میں آئے گا، اور ہم برآمدات کے اندر بہت بڑا فرق لا سکتے ہیں. پاکستان کا ڈیفالٹ کے حوالے سے آپ کا حکومت کے لیے مشورہ پیغام کیا ہے؟ بھائی ری نیگوشیٹ کرو، ڈیفالٹ وغیرہ کیا ہے؟ ہم تو گورنمنٹ بننے کے 3-4 دن چیئرمین بلاول نے کہا تھا کہ آپ ری نیگوشیٹ کریں، اکانومی کی حالت جو ہے وہ خراب ہے.
आप रीनेगोशिएट करें। उनकी डिफ़ॉल्ट की बातों में कोई सदाकत है? देखें, डिफ़ॉल्ट की बातों में मैं तो नहीं कहूँगा कि कोई सदाकत है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि डिफ़ॉल्ट को मैनेज करना है पाकिस्तान को बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैनेज नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो बाकी ये जो रोज़ रूमर्स उड़ाई जाती हैं डिफ़ॉल्ट की, ये मैं समझता हूँ कि गलत है। ये जो लोग भी इस किस्म की बातें करते हैं वो नहीं करनी चाहिए, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करे, और IMF और दूसरी जो मल्टीलैटरल्स हैं उनकी भी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में नहीं आना चाहिए, और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ज़िम्मेदार कौन होगा? पिछली हुकूमत, मौजूदा, या कोई और होगा? देखें, डिफ़ॉल्ट मैं समझता हूँ कि कोई किसी हुकूमत पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। वो जो इकोनॉमी आपने जो गलत तरीके से चलाई या चीज़ें आपने गलत तरीके से मैनेज की, उसी वजह से चीज़ें डिफ़ॉल्ट की तरफ चली गई हैं। बट मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं दुआ गो हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो लोग मैनेज कर रहे हैं चीज़ें, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के हवाले से आपका हुकूमत के लिए मशवरा क्या है, पैगाम क्या देंगे? बस मैं यही पैगाम दूंगा कि जी सही लोगों को इंगेज करें, जिनको और उनकी एडवाइस इस्तेमाल करें और उनके एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करें, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करें और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाएं। के ख्याल में पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की बातों में कोई सदाकत है? जी, ये तो बड़ा मुश्किल है अपने मुल्क के बारे में कहना कि जी डिफ़ॉल्ट हो रहा है, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं, जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बहुत ही प्रिकेरियस है, बहुत ही सेंसिटिव है। सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि लोगों की जितनी इंपोर्ट्स हुई हैं वो इस वक्त पोर्ट्स पे पड़ी हैं। अच्छा, पोर्ट्स उस पे डैमरेजेस ले रहे हैं लोग, यानी वो जो पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं या जो इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, लेकिन बैंक्स को मना किया गया है कि उनको आप डॉलर ना दें, यानी वो क्लियर ना करें। अब कंसाइनमेंट्स क्लियर नहीं हो रही। हमारी जितनी इंडस्ट्री है हमारे मुल्क में, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी जो इंडस्ट्री है वो भी डिपेंड करती है इंपोर्ट पे, यानी उसका रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है, और इंटरनेशनल एयरलाइंस के डॉलर बाहर नहीं भेजने दिए जा रहे हैं, इस तरह की और चीज़ें नहीं करने दी जा रही हैं। ये दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। बहुत बुरी हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो पिछली हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार होगी, या मौजूदा, या कोई और ज़िम्मेदार होगा? देखें, अब फिर ये एक जुमले में या एक सिटिंग में ये कहना कि कौन ज़िम्मेदार होगा, आप ये देखें कि 172 या 178 रुपये का डॉलर था, और सितंबर में या अगस्त में 2021 में 24 अरब डॉलर के रिज़र्व थे। तो अब इसको मतलब ये दीज आर द फिगर्स, इसको आप देख लें। और जिस तरह से हमने पॉलिटिकल चेंज लाते हुए और अपने आप को ख़राब किया और मुल्क को तबाह किया, और इस वक्त 225 का बैंक रेट है, 250 का मार्केट में मिल रहा है, तो इतना बड़ा क्राइसिस है, इतना बड़ा क्राइसिस है कि आप सोच नहीं सकते। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बड़े बड़े दावे कर रहा था कि मैं डॉलर को 200 से भी नीचे ले आऊँगा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखें, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोग अपनी वजारत हासिल करने के लिए या अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए आज से नहीं, पिछले कई डिकेड से सच नहीं बोलते हैं हम। मतलब आप मुझे बताएं कि आप कैसे 200 पे ले आएंगे डॉलर, कैसे अभी 225 का डॉलर है, आप क्यों नहीं लोगों को इंपोर्ट के लिए दे रहे हैं, क्यों नहीं लोगों की एलसी खोलने के लिए दे रहे हैं, क्यों 1 लाख डॉलर की एलसी पे आपने कदगन लगाई है, 1 लाख से ऊपर नहीं खुल सकती, और उस पर भी आप खोलने नहीं दे रहे हैं? वाई? इफ़ देयर वर सम सॉल्यूशंस तो आप सॉल्यूशंस दें, आप क्यों सॉल्यूशंस नहीं दे रहे? बहुत बुरे हालात हैं। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के हवाले से आपका हुकूमत के लिए मशवरा, पैगाम क्या देंगे? पैगाम क्या है? देखिए, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के हवाले से तो सबसे पहले मैं यही पैगाम दूंगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी तरह भी हासिल करें, इलेक्शन करें नहीं करें, बट हमें ये हुकूमत का जो अशराफिया को शौक़ है ना कि हम हुकूमत में आ जाएं, चाहे पाकिस्तान तबाही से भी आगे चला जाए, उसको जब तक हम नहीं छोड़ेंगे और अपनी अना को मार के हम पाकिस्तान फर्स्ट के फार्मूले पे नहीं आएंगे, आप इकोनॉमी कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हेन देयर विल बी नो पाकिस्तान, व्हेन देयर विल बी खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट, तो आप किस चीज़ पे हुकूमत करेंगे? और पाकिस्तान के लिए तो सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। ये तो आप कह रहे हैं, इस तरह सब कह रहे हैं,
لیکن کہتے صاحب میں سوچتا کوئی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے میں کوئی صداقت ہے؟ یہ تو میں کوئی مصدقہ ذرائع میرے پاس تو نہیں ہے یہ کہہ دوں، آپ نے سے ڈائریکٹ سوال پوچھا، لیکن ایسے ہی تبصرے ہو رہے ہیں کہ چونکہ ہماری مالی پوزیشن بہت کمزور ہے تو ڈیفالٹ کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، ایسے ہم بتا رہے ہیں کہ ہماری جو ہے اکانومی ہے یا فارن ایکسچینج ہے یا کچھ کمزور سی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو ذمہ دار پچھلی حکومت ہوگی یا موجودہ یا کوئی اور ہوگا؟ یہ تو نہ موجودہ حکومت نہ پچھلے حکومت، یہ پچھلے 47 سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ اسی یہ کنٹینیوشن ہے ایک قسم کی، ظاہر قرض لیتے رہے، قرض اسکیوں پہ لگتے رہے، کرپشن ہوتا رہا، ادائیگی نہیں ہوتی رہی، تو ظاہر ہے ہم نے اپنا اکانومی بیس نہیں بنایا، صنعتیں نہیں لگائی، انرجی کا کرائسس آ گیا، ٹھیک ہے نا، پاپولیشن پہ کنٹرول نہیں ہے، تو یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کسی ایک حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کے حوالے سے آپ کا حکومت کے لیے پیغام مشورہ کیا ہے؟ مشورہ ہے کہ گھر کا خرچہ کم کریں، ٹھیک ہے نا، بجائے ہاتھ پھیلانے کے گھر کا خرچہ کم کریں، اتنا بھی خرچہ ہے ڈیولپمنٹ کی نہیں، جو خاص نن ڈیولپمنٹ جو خرچہ ہے اس کو کم کرنا چاہیے، کسی ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہیے، کسی سے لڑائی جھگڑے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ہم کی باتیں ہونی چاہیے، دوستی کی باتیں ہونی چاہیے، تجارت کی باتیں ہونی چاہیے، جس طرح چائنا کی پالیسی رہی ہے، کہتے ہیں انہوں نے ایک پالیسی دی ہے کہ 25 سال اعلان کیا کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، انہوں نے ترقی کر دی، بنگلہ دیش ترقی کی، فوج نہیں رکھا، چھوٹی سی فوج ہے، تعلیم دی عورتوں کو مردوں کو، روزگار دی، پاپولیشن کنٹرول کیا، آئین میں سیکولر لکھ دیا، کسی کو اس میں اعتراض نہیں ہے، یہاں تو بڑے مسائل ہیں، کانسٹیٹیوشنل مسائل ہیں، پولیٹیکل مسائل ہیں، اکانومی کے مسائل ہیں، آپس میں صوبوں کے اختیارات وسائل کا جھگڑا ہے، تقسیم وسائل کا بڑا مسئلہ ہے، سارے مسائل ہیں، ان کو پیغام یہ ہے، یہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈر جس کو کہیں، سب سے زیادہ اختیارات تو پارلیمنٹ کا ہونا چاہیے، پولیٹیکل جماعتوں کو ہونا چاہیے، باقی جو ادارے ہیں ان کو اپنے دائرے اختیار میں رہ کر کام کرنا چاہیے، فیئر اینڈ فری الیکشن 2 3 4 کر کے سب مسائل کا حل اسی۔ کیا آپ کے خیال میں پاکستان کی ڈیفالٹ کی باتوں میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ آپ نے ملک کے لیے نیگیٹو، خدا کے لیے مت سوچیں، اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے جہاں پہ آپ اور ہم رہتے ہیں، 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں ہمارے ایک سابقہ پرائم منسٹر بانی پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے، ہم بم بنائیں گے، ہم وہ قوم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کو پتہ ہے ٹینک گزارنے کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دے دیتے ہیں، اوپر سے ٹینک گزار دیتے ہیں، اور آپ ڈیفالٹ کی بات کریں، یہ ڈیفالٹ ان کے لیے ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، جن کا ایمان نہیں ہوتا۔ ہم جو ہے جوگ در جوگ لوگ آتے ہیں ان کو اپنے گھروں میں ایز اے انصار، ایز اے مہاجرین اپنے پلکوں پہ بٹھانے والی قوم ہے، تو ہم ڈیفالٹ کی آپ باتیں کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوگا، جو لوگ یہ نیگیٹو سوچتے ہیں ان کو پتہ چل جائے۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، لیکن اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو ذمہ دار موجودہ حکومت یا ڈیفالٹ گزارش سن لیں، ڈیفالٹ کس چیز کا جو دیکھیں گزارش، یہ پہلے تو آپ یہ تعین کریں نا کہاں پہ آپ کھڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج آپ کا پیٹرول 10 روپے کم ہوا ہے، آپ کا جو ہے جو ڈیزل ہے 7.5 روپے کم ہوا ہے، آپ کا مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل جو ہے 10 روپے کم ہوا ہے، اور آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اس کے حوالے سے آپ کا حکومت کے لیے پیغام کیا ہے؟ کیا مطلب پیغام دینا چاہیں گے؟ خدا کرے یہ پاک سرزمین آباد شاد رہے، خدا کرے ان لوگوں کے لیے ہمیں کچھ کرنے کا موقع ملے، خدا ان لوگوں کو عقل دے جو کہ عوامی پیسے سے الیکشن لڑ کے جیتنے کے بعد بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ اس پارلیمان میں آئیں، خالی یہاں سے پرکس اور پریویلیج نہ لیں، اپنی روزی کو لوگوں کو بولیں آپ حلال کریں۔ پاکستان کی ڈیفالٹ کی باتوں میں آپ کے خیال میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھو، میں
کوئی اقتصادی ماہر تو نہیں ہوں، لیکن اقتصادی ماہرین کو جو ہم سنتے رہے ہیں وہ سب کی یہ رائے بن رہی ہے کہ اگر IMF کا جو پروگرام ہے اگر یہ بحال نہیں ہوتا ہے، جس میں تعطل پیدا ہو گیا ہے، ایسی صورت میں پاکستان بالکل ڈیفالٹ کی طرف جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ پچھلی حکومت، موجودہ، یا کوئی اور ہوگا؟ ذمہ دار اس ملک کی سیاسی اور غیر سیاسی اشرفیہ ہوگا جو اس ملک پر عملاً حکمرانی کر رہے ہیں، یہ سارے جو ہیں اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کے حوالے سے آپ کا حکومت کے لیے پیغام، مشورہ کیا ہے؟ دیکھو، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ سب جو ہیں باہمی مشاورت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور راستے تلاش کریں کہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے، اس کمزور معیشت کو سنبھالنے کے لیے کون سے راستے اختیار کی جائیں۔ اور سیدھی بات ہے، دیکھیں، جب تک آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، ایسی صورت میں جب اپنا سرمایہ کار سرمایہ کاری نہیں کرتا ملک میں تو باہر کا کیسے ہی آئے گا؟ تو صورتحال اچھی نہیں ہے، تو اس کا یہی راستہ ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان کے لیے سیاستدانوں کو کیا سوچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ سیاستدان ایک تو اپنی غلطیوں کو تو درست کرے نا۔ سیاستدان اقتدار حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف عوام کی طرف دیکھے۔ جب تک وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف عوام کی طرف نہیں دیکھیں گے، اس صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بدستور سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار رہیں گے، ملک میں کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، کبھی بھی امن میں نہیں آئے گی۔ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں چاروں اطراف میں، اب دیکھیں آپ کے ملک میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی، آئے دن واقعات ہو رہے ہیں آپ کے خیبر پختونخوا میں، آپ کے بلوچستان میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ تو غلط ثابت ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ دہشت گردی کو ختم کر دی ہے، بلکہ اس میں تو اب اضافہ ہو رہا ہے۔ د ستاسو په خیال د پاکستان د ډیفالټ کولو په خبرو کې څه صداقت شته؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ د ټول وړاندې ښځو مشرق ټي وي ستاسو ډیره شکریا ادا کوم، او دا خبره چې کومه تاسو کوئ د ډیفالټ په حواله باندې، نو موجوده وخت کې الحمدلله زموږ د ملک خپل کافي داسې دغه دي چې هغې کې دغه روان دي، پریشانۍ ورکې دي د وخت سره سره، خو موږ به دغه یو دعا کوو چې الله پاک د ډیفالټ نه بچ کړي، ځکه چې دا د ټول ملک کو دا ملک وي نو موږ به یو، او د هغې نه پس په سیاست وي، نو د ټول نه مخکې وړاندې موږ له دا پکار چې د ملک په حواله او د دې قوم په حواله، دا قوم راپاسي او د دې په حواله باندې خپل یو اثر رسوخ هغه استعمال کړي، ځکه چې خبره هم دا ده که دا ملک وي نو سیاست به کوو، موږ به یو، پارټۍ به وي، هر څیز به وي، د ټول نه وړاندې مقدم چې کوم دی هغه موږ دپاره دا ملک دی، نو موږ به دا کوشش او دا به هم دعا وي چې الله پاک د دې خبرې نه موږ بچ کی، او دا قوم ځکه چې د دې کې د قوم د دې بچو د دې مخلوق د خلکو نقصان مستقبل دی۔ کتونکو د پاکستان د ډیفالټ په حواله سره د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې۔ پارلماني ممبران وایي چې کوم د پاکستان د ډیفالټ حوالې سره خبرې کیږي په هغه کې هم هېڅ قسمه صداقت نشته، خو دوی دا هم وایي چې څومره سټیک هولډر دي هغوی ته کردار ادا کول پکار دي چې پاکستان د ډیفالټ نه بچ کړي۔ د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي، د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ، الله پامان۔